سورة زمر آیت نمبر 17 شپاړسم رکوع درېشتم سپاره صفحه نمبر 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم. سورة زمر آیت نمبر 17 شپاړسم رکوع درېشتم سپاره. په دې آیت کې الله رب العزت د مؤمنانو صفات بیان کړی دي او بیا په دغه صفات باندې الله تعالی د مؤمنانو نتیجه بیان کړی ده. په مؤمنانو کې دغه صفات وي او د دې صفاتو فائدہ بداوي چې الله فرمای اولئک الذین هداهم الله، چې یو دا چې الله تعالی هدایت دي ته ور کړی دي او دویمه نتیجه دا ده اولئک هم اولو الالباب، دا عقل والا خلق دي. الله دې موږ تاسو هم په دغه مؤمنانو کې اوساتلی کی. د مؤمن بنده صفت دا ده الله فرمای اجتنبوا الطاغوت، طاغوت دا څه ته ویل کیږي؟ وی د مؤمن صفت دا ده چې دی به د طاغوت نه بزان ساتي. طاغوت چې کوم دی دا مختلف شیزونو ته ویل کیږي. طاغوت چې کوم دی گمراه انسان ته هم ویل کیږي. نو مؤمن بنده به د گمراه انسان نه بزان ساتي. سړی گمراه دی دا الله نه مني، پیغمبر نه مني، قران نه مني، اسلام کې چې کوم دی د عقل نه کار اخلي، نو دې د چې کوم دی طاغوت گمراه انسان، نو مؤمن بنده به دغه گمراه بنده نه به هم ځان ساتي. دغه شانته طاغوت چې کوم دی د الله نه ما سوا بوتانو ته هم ویل کیږي. مثلا مشرکانو بدلات د عزا د دې بوتانو عبادت به کولو، نو مؤمن بنده به کوم دی دغه د بوتانو د عبادت نه به هم ځان سکی ساتي. عبادت به چا کوي دی د الله تعالی. نو دې کې کوم دی الله تعالی هغه د ټول شیزونه یاد کړی چې یو شیز یو مخلوق گمراه دی، بدغه گمراهی نه بچ کم دی مؤمن بنده د ځان څخه کیه ځان بته د ساتي. والله فرمای چې دا د مؤمن صفت ده. والذین اجتنبوا الطاغوت، او کوم خلق چې ځان ساتي له شیطانانو نه، ان يعبدوها، دوی دی عبادت وکړي ده، وانابوا الى الله، ورجوع وکړه الله طرف ته، لهم البشرى، دوی د پار زیری ده، فبشر پس زیر ورکا عبادی زما بندگانانو تا. الله فرمای چې کله مؤمن بنده د طاغوت نزان اوساتلو، او طاغوت څه ته ویل کیږي؟ ما تاسو ته ویل گمراه مخلوق نه. نو الله چې کوم دی پیغمبر ته فرمای چې دی چې کوم دی زیر ورکا، فبشر عبادی زما دی بندگانو ته څه ورکا؟ زیر ورکا. او زیر د څه خبرې ده؟ نو علماء لیکلي دي په دنیا کې د خوشاله ژوند، ګوره یو سړی د گمراهۍ نه ځان بچ کی، دا ځان ته یو خوشحالي ده. او الله وت فرمایي چې لهم البشر، دې لپاره زیری دی. نو زیری د څه شي دی؟ ژوند به خوشاله وي. نو یو به کم دی دنیا کې به ژوند د خوشاله وي، او دویم دا آخرت کې ژوندۍ به د خوشاله وي. نو الله دې موږ تاسو د گمراه خلکو نه اوساتلی کی. او بیا چې کوم به پدې چې دا کم انعامات دي د زیری دي، دغه زیری دي الله موږ ته په دنیا کې مړ نصیب کی، په آخرت کې هم. اوس دې کې دویم نمبر چې کوم دی د مؤمن بنده صفت بیانېږي، الذين يستمعون القول، چې د مؤمن دویم صفت دا دی چې القول، قران به کوم دی دا به صحیح اوري، حدیث به صحیح اوري. یستمعون دې داسې انداز ته ویل کېږي لکه د څوک چې دا چا خبره اوري نو دا وګ ولا داسې کیه داسې
نو غوږ خو اسم اوریدل کوي او چې کله ول دا غوږ داسې راتو کې د دې دا مطلب دی چې دا ډیر زیات په توجه سره ګوره اوري. نو د مؤمن بنده صفت دویم څه شي دی؟ الذين يستمعون القول، چې دی به قران او قران سره سره حدیث دا بس کوي دا به صحیح به اوري. بیا الله څه فرمایي چې قران موریدلو حدیث موریدلو د مؤمن بنده بیا دریم صفت دا دی فیتبعون احسن، د دې قران هم چې کوم دی بیا پیروي خسته کوي او د دې حدیث هم څه کوي پیروي خسته کوي. پښون کې چې کله موقع راځي په اقا موقع کې د قران بیا هم پیروي کوي د حدیث هم پیروي کوي. نو بیا الله رب العزت بیا چې کوم دی خلکو ته انعام ورکي او یو لیبل په دې خلکو باندې الله لګي اولئک الذین هداهم الله. کم خلک چې قران اوري حدیث اوري نو ګورې یاد اوساته په دې باندې د الله د طرف د هدایت لیبل لګیدلې دی. نو الله دې موږ تاسو باندې هم دا لیبل ولګولې کیه. دې د وجه حدیث کې راځي نبی له صلوات و سلام فرمایي ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال عليه الصلاه والسلام. دا د مشکات شریف حدیث ته وی نبی له صلوات و سلام فرمایي وی الله رب العزت چې چا سره هم د خیر اراده وکي نو دل چې کوم دی په خپل دین کې سمجھ ورکی. بس دا مونږ تاسو چې د دل تناسیو او بیا چې کوم دی د دین د حلقې لګيږي سړې پکې چې کوم دی تبلیغ ته زیرازي نو دا ټول د دینی حلقې دي. نو کپدې کې یو انسان قسم اخري په یو بل بنده باندې چې زمای د الله تعالی په ذات باندې قسم وي چې مثلا دا ګلزار لاله سره الله تعالی د هدایت فیصله کړی دا نو زه په خپل قسم کې به ګورې ګناګار بنې ما دا به مونږ ته استاد به دا خبره کوله وی کتا سو په یو طالب علم باندې قسم اخري چې زمانه د الله تعالی په ذات باندې قسم وي چې مثلا دا ګلزار چې کم دی د سره الله تعالی د هدایت فیصله کړی دا نو تب په خپل قسم کې سنه ګناګار بنې. ځکه د الله پاک چې کم دی په خپل فرمایي چې الله وی چې چا سره د خیر اراده کوم دل د سمجھ ورکوما د دین او دلته هم الله چې کم دی هغه طرف ته بشارت ورکي چې کم خلق قران او حدیث اوري داغي فائدہ بداوي چې الله وی چې دې ته موږ صبر کړی دی هدایت. الذين يستمعون القول هغه اوري خبره فيتبعون احسنه او بیا پیروي کوي د ډیر خو خبرو. اولئک الذين هم دار خلق هغه هداهم الله هدایت کړی دی دوی ته الله تعالی واولئک هم اور هم دا خلق دی اولل الباب عقل والا. واخر دعوانا الحمد لله.